بھائی قرآن شریف کا ترجمہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے لائک کرے، شیئر کرے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ آپ کے دل کے مرادیں اپنے غیب سے پورا فرما۔ یہ قرآن پاک کی 35 نمبر آیات کی سورۃ بقرہ کی پہلا حصہ، یعنی جس دن ہم نے اس کا 35 نمبر آیات پہ جو بیان فرمایا وہ اس بیان کا پہلا حصہ ہے، اور دوسرا حصہ اسی 35 نمبر آیات کے سورۃ بقرہ کا دوسرے نمبر ویڈیو میں ملے گا۔ اور یہ اس کو لائک کرو اور شیئر کرو اللہ کے رضا کے لیے۔ ویسے ناچنے اور ڈانس کرنے کی ویڈیو ہم دیکھتے ہیں اور اس کو شیئر کرتے ہیں، اس پہ آپ کو عذاب ملے گا، سن لو۔ جس نے بھی ویڈیو لائک کیا یا شیئر کی یا دیکھا، یہ ویڈیو اس کے لائک اور شیئر کرنے اور دیکھنے سے یہ چل جائے گا لوگوں کے پاس، اور جتنے لوگ دیکھیں گے یہ پہلا جس نے لائک کیا اور یا جس نے شیئر کیا ان کے عذاب میں پورا عذاب ان کو بھی ملے گا۔ اور جو قرآن پاک کے یا دین کی یا مسائل کی یا علماء کے کوئی ایسے مسائل جس میں آخرت کا فائدہ ہو، وہ شیئر کرے گا، لائک کرے گا، تو اس کا جتنا ثواب ملے گا اس لائک کرنے والے کو پورا ثواب اس کو بھی ملے گا۔ جتنے لوگ دیکھیں گے ان کو بھی پورا ثواب ملتا رہے گا، اور ان کو بھی ثواب ملے گا، ان کے ثواب میں کمی نہیں آئے گا۔ جو قرآن پاک کی ایک آیات کا ترجمہ صرف سن لے، اللہ پاک اس کو 1000 رکعت نفلوں کا اجر دے گا۔ اب یہ بتاؤ کتنے لوگ آپ کے لائک کرنے یا شیئر کرنے پہ دیکھیں گے، اور آپ کو کتنے لوگوں کے 1000 نفلوں کا ثواب اجر ملے گا؟ علماء سے پوچھو۔ ابھی انشاءاللہ آگے ہمارے مولانا مفتی سعید شاہ صاحب پاکستان، کراچی، لانڈی، توحید آباد کالونی، نواز شریف اسکیم کے سامنے عثمانیہ مسجد والے بیان فرمائیں گے قرآن پاک کے ترجمہ آیات نمبر سورۃ بقرہ آیات نمبر 35 کا۔ یہ 2 حصوں میں ہے، پہلا حصہ 1 نمبر ویڈیو، دوسرا حصہ دوسرے نمبر ویڈیو۔ اس پہ ویڈیو کے اوپر لکھا ہوگا 1 نمبر ویڈیو، دوسرا نمبر ویڈیو، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ابھی آگے بیان سنیں انشاءاللہ، ویڈیو آخر تک دیکھیں اور کومنٹ میں اپنا رائے بھی پیش کرے، کوئی غلطی ہو، کوئی مشورہ ہو، ٹھیک ہے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ خوش رکھے، اللہ پاک آپ کے دل کے مرادیں اپنے غیب سے پورا فرما، اللہ پاک آپ کے سارے ضروریات اپنے غیب سے پورا فرما، اللہ پاک آپ کا ہمارا یہ باقی زندگی اللہ کے حکم و نبی کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ پیدا کو او بیائی کو فرشتو ملائکو ددو غروالے ددو فضیلت سرگم کو فرشتو اقرار کو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اس دینا دا بحث کوئی اللہ وی ما آدم علیہ السلام دا حکم کو چھتر اور استا بی بی حوا دوارا جنت کی اسی گئی، او کم زین جستا سزرق واڑی پریمان فرق کو ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ خدای بوده دے یو داننا ندی خواتا منیزدے ندی۔ اول آیتون ترجمہ کو نبی تفسیر وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، منگوئی ہے آدم اصیبت او بیوستا جنت کی، وَكُلَا خُرَيْدْوَارَا مِنْهَا دَدِينَا
رغدا پریوانا حيث شئتما قبضين تستاس دوار خوخي ولا تقربا دوار منز دیکی گئی هذه الشجرة دی بوٹیتا فتكونا من الظالمين نشيبا لكمكونا فأزلهما الشيطان وخيول دوار لنا شيطان عنها الذي جنتنا الذي نعملنا فأخرجهما نوي مثل دوارا مما دهمنا كانا جم دوارا فيه باقيه وقلنا ما أويه بدون شيء بعضهم لبعض عدو بعضی تتاسنا دپارا دبازو دشمنان لے ولکم فی الارض مستقر او تاسو لرا په دنیا کی پسمکه کی زید او سیدو دے ومتاع سکنا فائدی حاصلون دی الہین تر یو وقتا فتلقى آدم من ربه وازدکری آدم علیہ السلام لقل ربنا کلمات جملے سکلمی فتاب علیہ نمہربان تے اپنا فتبانے انہو هو التواب الرحیم یقینا دغلا توبہ قبل ان کے لرجات مہربان میں وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة آدم علیہ السلام تمام ہوئے جتو سیگا جنت کی اسکن دا سکنا نلے دا سکون نلے دوارا اسیگا وزوجك او ببستا اسکن أنت وزوجك دواوی عاطف راوڑا چه کمزے کی خاون اوسی کی نوخذب اور سر اوسی کی دا آدم علیہ السلام گسی پختین اللہ بی بی حوا پیدا کرا ندائی دا بی بی کنا دا خضر کرا اسکن انت وزوجک الجنہ اسی گتا اوستا بی بی جنت کی جنت نا هغه جنت مراد دے چې هغه دارو ثواب دے زید ثواب دین اثر د دنیا باغ مراد نه دے دوار جنت کی اسی گئی وکلا منها رغدن او دوارا خوراک کوي د جنتنا رغدن پریوان حیث شئتما کم زین جستاسو دوارو خوخی دوارو تا کلا و آزادی حاصل را دا جنت کم میوہ کم شے کم خوراک کم نعمت چی دا کم زین استاسو ظلم واری واغت تاسو اجازت تے پڑے شا ولا تقربا دوارا ممت نزدیکی گئی هذه شجرتا دی بوٹی تا دا سے ہم ویلے شو چی دی بوٹی نا مخرائی لا تأکلا من الشجرہ دا اندازی ولی اختیار کر ولا تقربا هذه الشجرہ دی بوٹی دا دوارا من از دیکھے گئے یا ولا تقربوا الزنا زنا تا من از دیکھے گئے ولا تقربوا الصلاة وانتم سکارا مانزہ تا من از دیکھے گئے نہیں دا سبب نہ گئی وی دا سنیما بخوا مت ایرے گا دا سنا چی دندے ورسراش دا گناہ زیتا ہم من از دیکھے گا دا سنا چی گناہ کی اختش ولا تقربا هذه الشجرہ دی بوٹی تا دوارا من از دیکھے گا اس دا بوٹے دا سشی دے یو صحابینا یو تابعینا دا دی صراحت معلوم نہ دے مفسرین و مختلف اقوال لکل دی بعضی فرمائی دا انگور دانا
بعضی وی د کجوري، بعضی وی د انځر، او زیاتر مفسرین لیکي د غنم دانا یا د هغې بوټي. ولا تقربا هذه الشجرة، دی بوټي ته مه نږدې کېږئ، فتکونا من الظالمین، که چېرته دواړه قصدن دی بوټي ته نږدې شوئ نو دواړه به شئ ظالمان، خو چې کله دواړه قصدن نږدې نه شو نو ظالمان نه شو. اوس الله یو پیغمبر ته دا لفظ استعمالولی شي فتکونا من الظالمین، خو یو انسان دا مجال نه لري چې د یو پیغمبر ته ظالم وي، ځکه پیغمبر ته ظالم ویل دا کفر دی. یو د الله نبی او پیغمبر ظلم نشي کولی، زیاتې نشي کولی، ظالم نشي کېدی. فتکونا من الظالمین، مه نږدې کېږئ د بوټي ته قصدن، که چېرته دواړه قصدن نږدې شوئ نو شئ به ظالمان، نو دواړه خو قصدن نه نږدې شوي. سوره اعراف وګورئ، هلته به بیا وضاحت کو، خو صرف وګورئ. شلم 21 آیت: وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. دا آیت یې هلته هم راوړی دی، او بیا ورپسې څه وایي؟ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، نو وسوسه واچوله دواړو ته شیطان. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام دواړو ته شیطان وسوسه واچوله، لیبدی لهما ما بوی عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين. الله خو تاسو دواړه ځکه منع کړی چې دواړه فرشتې ونه ګرځئ، او تکونا من الخالدین، یا چېرته دواړه همیشه جنت کې پاتې نه شئ، ځکه الله منع کړی. وقاسمهما، او دی شیطان بېمانه دواړو ته د الله قسمونه وخوړل. وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین، زه خو ستاسو خیرخوا یم. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجره بدت لهما سوآتهما. بیا به ځای کې تفسیر راځي. نو دلته دا وایي چې فوسوس لهما الشیطان، شیطان دواړو ته وسوسه واچوله. دواړو قصدن دا کار نه دی کړی چې الله ورته وایي دې بوټي ته مه نږدې کېږئ، نو شیطان وسوسه واچوله، نو دی نږدې شو، او دی شیطان ورته د الله قسمونه شروع کړل. نو آدم علیہ السلام خیال وکړو چې ولا تقربا کې د الله کې دی شي منسوخ شوی، ځکه چې شیطان د الله قسمونه خوري، نو د الله قسم خو یو سړی هسې نه خوري، کېدی شي الله مخکې ویلي چې لا تقربا مه نږدې کېږه، او بیا دا حکم منسوخ شوی. نو دا خیال یې وکړو، یعنی اجتهادي خطا دی وشو. یا آدم علیہ السلام دا خیال وکړو چې دا الله تحریم د پاره نه ده، تنزیه د پاره دی بوټي ته مه نږدې کېږه، یعنی دا نزدېکت حرام نه دی، مکروه تنزیهي دی. لکه یو سړی ریل کې سفر کوي یا بس کې رواني، او بس کې لیکلي چې بغیر د ټکټ سفر مه کوه، او د کړکۍ نه سر بار مه وباسه، یا په دې ډبه کې ګندګي او غلاظت مه کوه. نو بغیر د ټکټ نه سفر مه کوه، دا سفر حرام دی. دا لا دا نه دا حرمت ده، بې ټکټه سفر مه کوه، دا سفر حرام دی. او سر بار مو وباسه، دا سر وختل بار حرام نه دی، خو نقصان به بیا وکړي. پوه شوئ؟ نو آدم علیہ السلام ته وی چې دی ونې ته بوټي ته نږدې کېږه مه، نږدې کېدل حرام نه دي، خو که نږدې شوې نو نقصان به بیا وکړي. دا خیال آدم علیہ السلام وکړو. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
کدواړو قصدن دا کار وکړو نو دواړه به ظالمان شي، خو دواړو دا کار قصدن نو کړی نو ظالمان نشو. یعنی دا کار تینا خطا نشو، نسیانا نشو. یا فتکونا من الظالمین، ظالم په لغت کې د دې یو معنی راځي کمی کول، لکه سورہ کہف کې راځي دا باب کې سچ بیانې ولم تظلم منه شیئا. کم آیت ہے؟ اچھا، اس کا بقایا حصہ یعنی صورت بقرہ 35 نمبر آیات پہ ترجمہ اور بیان اور تشریح کا بقایا حصہ دوسرے نمبر ویڈیو سن لے، اس کا بقایا حصہ، اور ویڈیو کو شیئر بھی کرے، لائک بھی کرے.